بسم الله الرحمن الرحیم. زه ایمن صاحب مشکور یم چې ټایم مو ویستو موږ سره دلته کې راغلو ماماګد هسپتال لپاره. دا هسپتال زمونږ جوړ شوی خو ډېر مخکې نه و، زمونږ د آرمي په تعاون باندې دا لکه ټول الحمدلله اسټابلیش شوی دی. اوس هم موږ سره پکې د آرمي پوره تعاون دی. اوس دا هسپتال هم موږ سره نیم سټاف د هیلث ډپارټمنټ دی، نیم د هغې وي، هغه 24 اورز 2 بجو نه پس ایمرجنسي سروسز موږ ورکوو او 2 بجو نه مخکې او پی ډي سروسز وي. اوس پبلک پرایویټ پارټنرشپ کې ګورنمنټ هیلث ډپارټمنټ کې پی کې دا ډیسیژن کړی و چې یاره کوم هسپتالونه زموږ سره انفراسټرکچر یې شته دی، خو هلته کې زموږ سره لکه د ایچ آر هیومن ریسورس د ډاکټرانو سپیشلیست د دې کامې د هغه دا ګورنمنټ یو پالیسي جوړه کړه چې موږ په پبلک پرایویټ پارټنرشپ کې دا ګورنمنټ هغه دې ته حواله کوو. نو هغې کې د دې سره معاهده زموږ شوې ده، مووي چې کوم دا ساین شوې ده. اوس دا یو مرف ارګنایزیشن دی، هغې ته ګورنمنټ به هینډ اوور کوو انشاءالله. تاسو په هغې کې یې موږ سره او موږ به هیلث منسټر صاحب هم راځي. دا هیلث منسټر صاحب هم ډېر مشکور یم، هغوی په دې کې ډېر زیات انټرسټ اخیستی و. د دې وجې نه دا شی زموږ ډېر زیات انشاءالله لکه تیز اوس امید د رب نه دی چې انشاءالله 15 تاریخ نه مخکې به دلته زموږ د دې فارم اناګوریشن به زموږ دلته کېږي. هغه اناګوریشن به انشاءالله هیلث منسټر صاحب هم زموږ وي، مینی صاحب دی وي، 103 برګیډیر صاحب به وي، مومن رایفل والا کمانډنټ صاحب به وي، ډي سی صاحب به زموږ ټول انشاءالله چې څومره سټیک هولډر دي د علاقې ملکان مشران دا ټول به وي. دلته به زموږ جي 4 سپیشلیټي سروسز او سپیشلیست ډاکټران به وي. سرجیکل سپیشلیست به وي، لکه چې سرجیکل سپیشلیست کې چې زیات تر اپریشنونه زموږ سرجیکل سپیشلیست ته تړلي دي. نو د هغې دپاره اوټي، د هغې دپاره وارډ، د هغې دپاره چې څه فیسیلیټي دا به ټول اویلیبل وي دلته کې. دویم به میډیکل سپیشلیست دلته کې وي، د هغه دپاره وارډ، د هغه دپاره د رهایش کارډار څه اویلیبل وي. دریم ګایناکالوجسټ چې د ښځو سره ریلیټډ څومره زموږ بیمارۍ ایون دې پورې سیزیرین سیکشن چې کوم دي هغه د ښځو د بال بچ اپریشن چې کوم ورته موږ وایو هغه هم پکې دلته کېږي. څلورم پیډیاټیشن د ماشومانو سپیشلیست هم دلته کې اویلیبل وي. مارننګ کې به او پی ډي کېږي 24 اورز ایون دې پورې په سنډې به هم انشاءالله زمونږ ایمرجنسي چې کوم ده به کولو وي او ایمرجنسي به ټوټلی فری وي. لکه په دې کې دا نه چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ کې دې کې به دې کې پیسې دا لکه پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته خلکو ذهن دې طرف ته لاړ شي چې دې کې به موږ د اپریشنونو دپاره خپلې پیسې اخلي او بل لاره چې نور پولیټیکل ملګري چې کوم دي هغه هم دې له یو داسې هوا ورکوي چې دا خو ډېر یو غلط کار وشو، دا پرایویټایز شو. لکه دغې کې حوالې سره تاسو اچھا جی دا خو لکه دا کنسپټ غلط دی. لکه دا یو افواج غوندې خلکو جوړه کوي چې پبلک نوم پکې راشي، خلکو یې که دا پرایویټ شو بس دی که نه. پبلک زموږ ګورنمنټ ته پرایویټ موږ پرایویټ ته وایو که نه. خو پرایویټ مطلب دا نه چې دا په پرایویټ شو هر څه به په پیسو نه، چې څه د ګورنمنټ رولز او اصول دي. ګورنمنټ چې کوم چارجز په پېښور کې اخلي په غټ هسپتالونو کې مکه چارج بدلته کېږي. ایمرجنسي هلته هم فري ده، ایمرجنسي به دلته هم فري وي. 24 اورز هلته هم فري ده، دلته به هم فري وي. داسې هېڅ خبره نشته چې په دې کې به حکومت یا پیسې ګټي او یا به دا پارټنرشپ چې کوم دې له باقاعده سالانه ګورنمنټ خپل بجټ ورکوي. دا پیسې د بهر نه راځي، دا NGO نه ده. دا پیسې حکومت د پاکستان هیلث ډپارټمنټ زموږ کې پی چې کوم دا مرج ډسټرکټ چې کوم فنډ دی د هغې نه دې ته راشپ شوی دی. دې ته سالانه به خپل بجټ میلاویږي. د دې فایده صرف دا ده چې دا پبلک پرایویټ پارټنرشپ دا سټاف چې کوم دی د ګورنمنټ سټاف زموږ ایمنیسپ تاسو ته پته دا یو حقیقت دی چې زموږ ډاکټرز که دي که زموږ پیرامیډیک سټاف دی که زموږ نرسز دي یا LHVs دي هغوی په لرې ځینو کې ډیوټیو نه کتراویږي. هغوی وایي چې یاره موږ سره سهولتونه نشته، فیسیلیټي نشته، دا نشته دا نشته او څوک پکې بیا یې پروچ سپارسونه او څه مختلف قسمه. په دې کې دا یو خبره وایي چې د دې سټاف هولي سوري دا د ګورنمنټ نه وي، دا د دوی خپلې. صحیح. نو دا سټاف چې ډیوټي کوي نو دوی ساتي چې ډیوټي نه کوي دوی فارغ وي. او په ګورنمنټ کې ته چې امپلای کرته ډېر زور به سره وکړي نو ته به یې ټرانسفر وکړي.
نور تا هغه ټرمینیټ کولی نشي دغه مسله پکې لږ شته. نو دې وجې نه دا لږ پلس پوینټ دی چې سټاف چې کوم دی دا به د دې په د ارګنایزیشن وي او نور ټول انفراسټرکچر چې څومره دی دا به د ګورنمنټ وي. دا لکه ټولو دپاره زه دا هم چې زموږ څومره دور دراز علاقې دي هغوی ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې دا به داسې دغه شي چې یاره دلته به نه غلنۍ ته او نه العرش ته او نه باجوړ ته د تګ ضرورت راځي. دلته به زموږ دا کوم چې دور دراز علاقې دي زه به ویم لکه شیخ بابا شو، چمرکند شو، سوران دره شو، غنمشاه شو، بدمنۍ شو، دا کوم چې دور دراز علاقې دي زموږ د ساګي د طرف نه ډېر په اسانه باندې به دلته مومنټ کیدی شي او دلته به هغوی ته ښه یو ټیک ټاک علاج میلاویږي د خیر سره. ډېر زر زه دا وایم چې انشاءالله را روانه میاشت چې کومه ده موږ کوشش کوو د خیره سره چې هغې کې هم دا سټارټ والي د خیره سره تیمور جګړه صاحب بم راځي د خیره سره او باقاعده ور دې اناګوریشن کیږي دلته د خیره سره د علاقې مشران زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز اډمنسټریشن ټول به انشاءالله د دې اناګوریشن کوي د خیره سره دا د دې علاقې دپاره یو تحفه ده انشاءالله زر تر زره به دا شروع شي. ډېره مننه.